بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سلامونه مې واخلئ. زه ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم. دا وخت موجود یم په بنې تحصیل چغزي درګچینه کې. د شاده ځوانان تاسو کتئ شئ دا مسافرۍ له روان دي. مسافر تش وي خواره زه شوم او خواره د مور شي چې سفر له دې لیږي نه. نو دا چې مسافرو له روان دي په څه وجه باندې روان دي چې دلته زمونږ په ملک کې غریبوالی دی او داسې سهولیات نشته. نو ځکه دا ځوانان چې دی مسافرو له ځي. نو ستاسو نوم دی لکه محمد زیب چېرته روان یې؟ ملیشیا پرمټ باندې که بسو تعلق دی کوم ځای سره دی؟ خوشحاله که خفه؟ لومبی ځل دی؟ ها 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 نو خفه به یې که نه؟ زه الله دې په خیر خیریت ورسوه. ځوانه ستاسو نوم دی؟ طاهر زمان. او د کوم ځای د خیره؟ غرزو سرقله. ته ملیشیا ته روان یې؟ او مخکې تللی دی نه که نه؟ مخکې یو پاڼې تللی و دا خو جي دویم ځل دی. ښه خوشحاله یې که خفه احساسات دې څه دي؟ بس خوشحاله ورته ووایه نو خفګان او څه جوړېږي نه. مجبوري ده که نه؟ مجبورۍ نه دی؟ مجبوري ده انسان مجبوري. کار روزګار دلته نشته که نه؟ کار روزګار نشته. ښه زه الله دې په خیر خیریت ورسوه او الله دې کامیاب که په خپل مقصد کې. ته مې لکه بل پکې څوک دی؟ ښه تو سره په جلب کې روان یې؟ السلام علیکم سجاد صاحب، ډېره مهرباني ستاسو، الله مو خاص ساته. امین. او چې موږ له ټایم راکړو مننه جی. موږ محمد انور نوم دی، تعلق مو سرقله سره دی او سعودي کې پاتې شوي تقریبا 8-9 ساله. تم مسافر یې لکه؟ او دې کسانو سره په جلب کې روان یو ایرپورټ ته او دلته غریبوالی دی او نشته کار کرونده ده، نور داسې خاص انکم ذریعه نشته زمونږ چغرزو کې. کار کرونده هغه په ټیم نشته؟ هغه په ټیم نشته او بارانونه دي د په شکالو او هغه هم خراب کړي دي. جی بالکل. او ډېره مهرباني. نو څه کول پکار دي چې لکه ځوانان زموږ مسافرو ته نه ځي دلته کې؟ نو بیسیکلی دلته خو دلته په ایجوکیشن باندې خاص طور فوکس پکار دی که نه چې تعلیم دې عام شي. خاص طور پر زموږ په کلو کې پیرنټس له پکار دي چې په خپلو ماشومانو باندې توجه وساتي. ولې چې ډېر پکې خراب شو دا د ښې وجې د ښې ورځې بار ته نه ځي ملیشیا ته دوبۍ سعودي ته. مجبوري ده ان ایجوکیټ دي چې څوک ایجوکیټ ښه پیر سره هاو ساتي هغه دلته کې هم کې بار هم د هغې ښه بیک ګراؤنډ راځي. جی 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 ډېره مهرباني. تاسو به څه وایئ جي پیره؟ موږ به څه ووایو خو بس الله دې مل شي او د بهر ملک کارګران دي خو الله نه به دغه دعا کوو چې الله تعالی دې زموږ دا وطن چې دی دا د خوشحالو او د سوکالو ذریعه جوړه کړي چې بهر ملک ته بیا تګ ضرورت نشته. حکومت له پکار دی چې دلته د روزګار چې کومه اسانتیاګانې دي هغه دلته کې پیدا شي. نو زما خیال دغه ورځې به بیا دوی نه ویني انشاءالله. خپل کور کلي باندې به دوی خپل ضرورتونه په سرته کې رسي. ډېره مهرباني، شکریه. قدرمنو کتونکو زمونږ نیم بونیر چې دی هغه په ملیشیا کې پروت دی. وجه دا ده چې غریبوالی دلته او مجبوریانې دي. نو یقینا چې الله پاک دې په ټولو تاسو ټولو مسافرو باندې خپل رحم وکړي او دوی الله پاک په خیر خیریت سره ورسوي او دوی الله پاک په خپل مقصد کې کامیاب کړي. د الله په امان.